پسله ته بیان وکړم تاسو راته ووایئ آسان که ګران جی بیان درته آسان وکړم که ګران آسان خپل انداز کې جوړ کړي آسان او پسله ته وکړم تصوف کې ښه څه په تصوف کې څه په علم کې ها علماء دغه څنګه کوي او دین او ابي نو په خیر ما اخلي علماء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وقال أيضا تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية ضعيفة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمان معزز مرګرو دوستانو خصوصا علماء کرام مشایخ مفتیان اعظام ذوالقرنین قاری سے دلی جماعت امام سے شاذیب مولی سے زمونږه مشران کشران په دې مجلس کې ناس سپینګری او د محلي د مرګري دوستان تاسو د الله په دعا جهان خوشاله او دا دستاربندي الله تعالی د نجات د آخرت او د الله د رضا یو سبب وګرځا مرګرو دوستانو الله تعالی انسان لا علم ورکړی دی او علم د الله د طرفنا یو لوی نعمت دی چې هغه الله تعالی انسان له ورکړي بعضې کسان موږ سره په عقل کې او په شعور کې او په حیوانیت کې او په جانداریت کې شریک دي خو فی الحال چې لږ تحقیق وکړي او سوچ وکړي او فکر وکړي نو درې قسمه مخلوق په نس کې داسې یادېږي چې دې ته کله ناکله مخاطبة الله او د الله خطاب متوجه کیږي آیا د دې درو قسمه مخلوق نه اقوا نور څه شته یعنې موږ ورته انس ویو جن ورته ویو او ملائکه پیریان انسانان ملائکه د دې نه اقوا نور څه
مخلوقات چرته په دې دنیا تیر شوي دي او تیر شوي دي. علامه ابن کثیر یو ډېر ښکلی کتاب دی، تاسو یې پیدا کړئ، البدایه والنهایه. او په البدایه والنهایه کې د انسانانو د جناتو نه مخکې یو 3 قسم نور مخلوقات ذکر کړي دي او په تلفظ کې اختلاف دی، څوک ورته هن بن دن وایي او څوک ورته هن بن دن وایي. زمونږ په دې پښتنو لټریچر کې یو شی دی، موږ ورته په خپله اصطلاح کې دیوان وایو. څه وایي ورته؟ دیوان. پیریان، دیوان، خاطیري، دا 3 الفاظ په پښتو کې چلیږي، د اردو کې چلیږي. د جن لپاره په اردو کې جن استعمالي، دا خاطرو لپاره پری استعمالي، او دیوان دیوان دي. دا 3 مخلوقات الله تعالی د انسانانو او د جناتو نه مخکې په دې دنیا باندې تیر کړي. خو چې کله دا دنیا یو خاص حد ته ورسېده، یخه شوه، نو بیا الله تعالی جنات او د جناتو نه پس الله تعالی انسانان د دې دنیا د مخدومه او د بادشاهۍ لپاره مالکان وګرځول. په دې کې تقریبا 4 مذاهب متفق دي، اتفاق دی چې انسانان او جنات دا مکلف دي. او ملائکو په تکلیف کې اختلاف دی چې آیا ملائک او فرشتې مکلف دي که نه دي. نو تاسو ذهن کې عام دا تاویږي چې دا نه دي مکلف. علامه سبکی رحمه الله دا ډېر عالم دی. کله چې زه ویم سبکی، دا پلار او زوی دي، جلال الدین سبکی او تقی الدین سبکی، دا مرتبه اجتهاد ته رسېدلي. دا ډېر علما دي، خو شافعیان دي. خیر دی، خو چې دا حنفیان نو زه به ډېر خوشحاله وم، خو دا شافعیان دي. او دا رأی د جلال الدین السیوطي المصري الشافعي القاهري ده، او دا ډېرو خلکو ده چې دا ملائک دا په ایمان باندې فی الحال مکلف دي او په فروع نه دي مکلف، په اعمال نه دي مکلف. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نه په ایمان مکلف او نه په اعمال مکلف. اوس په ایمان مکلف دي او په فروع مکلف نه دي راغلي. د جناتو متعلق او د فرشتو متعلق ته یو څو خبرې کوم. فرشتې علم نشي حاصلولی، دا یو ناشنا خبره ته کوم. تعلیم و تعلم فرشتې بغیر د جبرائیل علیه السلام نشي کولی. حسن التنبؤ د علامه غازی کتاب دی او در المنصور د جلال الدین سیوطي کتاب دی. هغوی دا فرق په وضاحت سره نقل کړي دي چې فرشتې په تلاوت القرآن قادر نه دي راغلي. فرشتې تلاوت د قرآن نشي کولی. صرف جبرائیل علیه السلام خلقتاً تلاوت د قرآن کولی شي، او یو رأی دا چې صرف الحمدلله تلاوت کولی شي او نور د هیڅ تلاوت نشي کولی. خو خوراکي تلاوت دی، دا یو ناشنا خبره ده. فیض الباري کې هغه شاه صاحب فرمایي چې د فرشتو خوراک تلاوت دی، او داسې تلاوت چې په خپله نشي بل څوک یې کوي، نو دوی د خوله راوالي د دې سړي په دې خوله باندې کېږي. نو چې څوک قاري تلاوت کوي، نو د دې تلاوت د خوند، رنګ، بوی دا سړی راوالي، د ملائک راوالي او د ده په دې خوله باندې خوله کېږي او دا تلاوت خپلې خېټې ته بوځي. همدغه وجه ده چې شریعت یو څو ناشنا احکامات کړي. یو حکم یې په حکمونو کې نه دا دی چې پیاز وخوري نو جومات ته مه راځه، او دویم حکم یې په حکمونو کې نه دا دی چې اوږه وخوري نو جومات ته مه راځه. او شامل کړي دي چې پیاز اوږې کې هر هغه شی چې خوله کې هغه بیل پیدا کړي، نو نسواري دي جومات ته نه راځي. ولې دا یاد ساتئ چې څوک نسوار واچوي او دا ستا ډډو دي د خولې نه خېږي، نو دوی د جومات ته نه راځي. او که خوله پاکه کړي نو بیا جومات ته راځه. چا چې سګرټ وڅکو نو سګرټري هم جومات ته نه راځي. علي دې راځي چې دی کله سګرټ اول سګرټ مسکو چې ودسکو نو مدیدار ښایسته مسواک استعمال کا یا ټوټپیسټ کو څه شي دی هغه رات شي استعمال کا او یا بس یو مدیدار ښایسته نه چوخه بس راځه خیر.
خو ناشنا خبره ته دا کوم چې فرشتې تعلیم او تعلم نشي کولی فرشتې درس نشي حاصلولی خو پیریان درس حاصلولی شي دا یاد ساتئ ګورئ د نصیبین پیریان باندې جنات او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تعلیم حاصل د سورۃ الجن مشهور آیاتونه دي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ليلۃ الجن او تویل کیږي عبد الله ابن مسعود فرمایي حضور صلی الله علیه وسلم په ليلۃ الجن باندې زبوتنو یو یا دوا یا درې کړت او په دغه ليلۃ الجن کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنات او تعلیم حاصل ورک نو جنات تعلیم حاصلولی شي مولا کېدی شو بیا نور خلکو ته هم تعلیم کولی شي هم تعلیم کولی شي هم تعلم کولی شي نو دوه طائفې په دنیا کې داسې راغلي دي چې هغوی له الله علم ورکړی مقصد مې دا دی په دنیا کې دوه طائفې ملائکو له الله علم ورکړی خو مخصوص سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا د ملائکو مثال په مثل د کمپیوټر دی ګوره کمپیوټر کې چې څه شی واچو کنه د هغې نه نه کمیږي او نه زیاتېږي خلاف ثابت دی د انسان دی دماغ لره د انسان دی سوچ لره د انسان دی فکر لره چې دی مجهول د مجهول سره معلوم د مجهول سره معلوم د معلوم سره یو ځای کې یو بل شی حاصلوي خو ملائک داسې نشي کولی علم ولا الله ورکړی دی خو کمیږي او زیاتېږي نه په یو ځای ولاړ دی او د انسان او د جناتو علم کمیږي او زیاتېږي اوس چې د انسان او د جناتو د علم کمیږي او زیاتېږي نو دا کم علم کمیږي او زیاتېږي علوم دوه قسمه دي دا ځان سره یاد ساتئ یو ته ظاهري علم وي یو ته باطني علم وي خو زما دا لفظ د باطني په الحال نه دی خوښ د دې نه دا شیګان رزیلان پیرې اخلي نو دا ما بدل کړی دی په وهابي باندې دا وهابي د اولیاء علم دی یو علم د مليانو دی او یو علم د اولیاء الله دی علامه عبدالوهاب الشعراني المصري القاهري دا ډېر لوی ولی الله دی یو کتاب یې د ارشاد الطالب ما سره شته همارې خبرو ته سوچ کوئ هغه وایي چې د ټولې دنیا د جمدي ملیانو علم راجمع کړي نو د ټولې دنیا د جمدي ملیانو علم د جمدي ولي علم ته نه رسي زما خو خبره پوه نه شو خو چې ولي دي ښه څوک چې ولي دي چې د ټولې دنیا د عالمانو علم راجمع کړي نو دا متيقن ولي علم ته نشي رسېدلی او د ټولې دنیا د اولیاء علم چې راجمع کړي نو دا د نبي علم ته نشي رسېدلی او د ټولې انبیاء علم چې راجمع کړي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم ته نه رسي او یو کتاب ځان له پیدا کړي مولیانو صاحبانو په دې سیرت کې مو ورته المواهب اللدنیه وایو څه وایي ورته مواهب اللدنیه دا ډېر ښکلی کتاب دی دا د علامه قسطلاني په فتحې د قاف سره المصري القاهري کتاب راغلی او په دې باندې یو ډېره ښکلې شرحه ده د علامه عبدالباقي الزرقاني موږ ورته په خپله اصطلاح کې زرقاني على مواهب اللدنیه وایو هغه یو ناشنا خبره کړې ده وایي د ټولو انسانانو دا علم چې راجمع کړي نو دا د شګې یوه ذره ده څونه علوم چې جدید او قدیم ټول او د حضور صلی الله علیه وسلم علم چې راجمع کړي نو د کائنات دا ټولې شګې چې راوالي دغه شان نسبت یې راغلی دی تاسو سوچ کړئ د کائنات دا ټولې شګې تاسو شمارلی شئ د دې مردان دا شګې به مونه شمار خو یو خبره به یاد ساتئ خبره دا ده چې د الله او د پیغمبر د علم اړو نسبت نشته حضرت حضر علیه السلام دا د حضرت موسی علیه السلام سره چې کله پیری موریدي وکړه کنه څو پیری موریدي یو مولایي او طالبي یو پیری موریدي وي په مولایي او په طالبي کې ګوري د طالب کار داري چې په استاد باندې مکه نه کړ علمي اعتراض کوي ګوري دا خبره چې کوم دا طالبي څه کړی دي دا طالبي رحم الله کتابونه دي ځان سره یاد ساتي تربیت الصالح او تویل دي یو څه خبره ترانه تصوف تربیت الصالح تربیت الصالح کې د تربیت الصالح لپاره د خیری مولدین لپاره محور
د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت علیه السلام واقعیا ګرځول په یو جبه نقطه وي یو استادي شاګردي نه کیږي یی پیری مریدي تي استادي شاګردي نه ولې لکه مولیا تاسو شکل کتاب تکینه او په خبره پې نشوي نو موږ خپل شاګردانو کې چې راکوي تاسو وسه سره چې په یو ځای پې نشي نو موږ تاسو کې نو دا تاسو چې تکل کې نو خو تاسو شو کنه نو چې شاګرد د استاد نه تاسو کې خیر دی وګورئ کوم مرید د پیر نه تاسو کې نو بیا د نصوص تقاضا دا راغلی چې دا صحیح نه راغلی نو ځکه تانوي چې وی دا پیری مریدي وا دا مولوی او شاګردی نه راغلی چې مولیانی مولوی او شاګرد ته راغلی خدا پیری او مریدي وا کله چې دا جدا کېدل نو د جدا کېدو نه پس حضرت حاضر علیه السلام را لګي او دا کوته داسې چا تکړه په سمندر کې ناست او دا کوته داسې چا تکړه او په دې ګوتې پورې چې سره اوبه ونښتې یا د عصفور په منقار کې چې څه اوبه ونښتې یا په دې ګوتې چې اوبه ونښتې نو ورته وایي وایي زمونږ او د دې ټولو مخلوق علم داسې دی لکه د دې دریاب دا ساس کې او د الله علم داسې راغلی دی چې لکه د دریاب د اوبه د دې مثال مقصد د حضر علیه السلام دا چې د الله علم غیر متناهي دی او د عامت علم دا متناهي دا زموږ دا اعتقاد الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم له دون علم ورکړی چې زموږ ستا په دې مخکې کې نشي راتلی خدا د الله د علم نه دون کوم دي چې نسبت یې نه راځي دا خپل عقیده ده نسبت یې نه راځي او دا یا ساته د علم الغیب الکلی چې څوک اعتقاد ساتي کنه د دې ذری مناسب علم الغیب الکلی چې چاته حاصل شو هغه ته ټول غیب الکلی حاصلېږي کلی خو وایي دې ته چې د دې سره څه متعلقي نو هغه به ټول بیا نو خو دې سره دا متعلق چې دا مردان کې د مردان کوم ځای کې د پاکستان کې دی نو پاکستان کې څونه سړي دي او څونه ښځې دي او څونه څاګانې دي دا ټول علم الکلی دی نه هغه خبرو باندې کوي د ذرې مقدار علم الکلی الله تعالی دا انسانانو له نه ورکړي انباء الغیب بوي دا ځان سره یاد ساتي خو هغه چې ماده یې غیبیه ده صرف د الله سره تعلق ساتي بیا صاحب د ذوقاني وي دوه قسم علوم دي یو علم د طریقې او یو علم د شریعت علم الشریعه او علم الطریقه د حضور صلی الله علیه وسلم مخکې چې کوم پیغمبران تیر شوي کنه دوی له چې علم د شریعت الله ورکړی دی طریقه یې کم ورکړی دی او چې طریقه یې ورکړی دی شریعت یې کم ورکړی دی بیا دې کې د حضرت علیه السلام او د موسی علیه السلام واقعه دراله کله چې خبره خلاصه شو نو موسی علیه السلام چې کله روانېږي نو حضرت علیه السلام مته فرمایي انی اعلم ما لا تعلم د بخاری روایت زه په هغه شی پیږم چې ته پې نه پوهېږې هو انت تعلم ما لا اعلم ته په هغه شی باندې پوهېږې چې زه پې نه پوهېږم نو حضرت تعالی سے وایي د علم الشریعت او علم د طریقت ته خو د حضور صلی الله علیه وسلم په قلب مبارک کې دواړه علوم الله تعالی را جمع کړي دي او مې علم د شریعت ورکړی دی او مې علم د طریقت ورکړی دی د علم الشریعت او د علم الطریقت حصول مثل کې یو ناشنا فرق ده حدیقه دیا دا د علامه عبدالغنی نابلسی کتاب دی او دا د طریقې شرح دی د طریقه د موږ حنفي فقه ډېر ښکلی کتاب دی او دوه شرحې ځان سره یاد ساتئ یو ته بریقه بریقه وي یو ته حدیقه وي د علماء علوم به د خارج نه ظاهر ته راځي او د اولیو علوم به د باطن نه خارج ته ځي زما پرې خبره فرق باندې پوهېدلی شوې علم الظاهر به د خارج نه باطن ته ځي د خارج نه به باطن ته کوم ځای ته ځي تا ته پته ده چې تا کې الله تعالی پنځه مولیان پیدا کړي پنځه مولیان خو پوهېږم خواص خمسه کاله حاجي صاحب خواص خمسه مولیان اوس دې عوامو ته سره یې وکړه دوی به چې دا مولا څه وایي اوس تاسو ته وایم د انسان دا وجود نه دی چې دا بالکل د دې عالم په شان کې الله پیدا کړی او دا عالم دا بالکل د انسان د وجود یو عکاس دی حضرت نجم الدین کبرا یو ولی الله هغه په ارشاد العباد کې لیکلي چې شیطان حضرت آدم علیه السلام دا جانچه کړه جوړه شو
نو شیطان تاوېدل ارامي بچي وچو سره کس تاوېده چې دا نو مخالف پیدا شوی دی تاوېده اخر د خولې په طرف باندې یا د پوزې په طرف باندې د آدم علیه السلام باندې ته ورکوشو وی چې وکتل د آدم علیه السلام دا سر اسمان ته لګېدل د آدم علیه السلام د دې خپې را فیصلې اوومې ځمکې پورې د ده نظر لاړ نهرونه پکې جاري ځنګلې پکې وي دونه ځنګلې دی الله تعالی په دې وجود پیدا کړي دي دا ځنګلې دي که نه ګورې ځنګلې نه دي خو لکه مقصد دا دی چې اونې دي که دونه رګونه د کیندا پیدا کړي دي چې ستا د انسان د رګونه شروع شي که نه دا 300 میله پورې د انسان د رګونه دي ګورې دا یاد ساته 100 میله پورې 300 میله یو عجیبه سیسټم دی په دې باندې ځان له په یومه ګورې ښه چې د انسان د وجود د اعضاو د تناسب الله داسې پیدا کړی دی چې حیران بشي تاسو سوچ وکړئ چې چېرته بالفرض ستاسو دا سترګې نه راپېدې الله تعالی په مزیدار ویپر لګولی دې ته ویپر وایي که نه په ریګاډو کې چې راځي ویپر ورته وایي که نه په ریګاډي کې په دې شیشه ځي راځي نه دې ته تاسو ویپر ورته وایي که نه ګوره تا نه الله ویپر پیدا کړی دی خو دې چې 15 میټر سترګې بندې کړي نو کار یې خرابېږي ګوره او قاری صاحب مبارکه خفه کېږه موږ ګپ ته سره لګوم خو ګوره د پولې دا سپېمې دې لاندې دي ولې شکر وباسه خو دا بله نو بیا به مله چترۍ جوړوله چې باران پکې ونشي شیخه ګوره داسې مې بور بله مې نیولې وې چې هلکه ګورې دا دې نوکونه ته تاسو وګورئ دې لاس ته مه ګورئ که چېرته بالفرض دا لاس 15 حصې نو او داسې دې ته هم سپېړه وي لکه بیلچه نو ډوډۍ به دې څنګه خوړه قاري صاحب داسې به دې ناسته خوړه نه الله دلت پکې 15 لارې وکړې او بیا په داسې انداز سره ګورئ چې دا نوک داسې ښکلی انداز سره دی چې ستا دا ګوته چاودو ته نه پرېږدي خو دا نوکونه دي نو ګوته ولې بیا چاودلې وکړي او دا یو ناشنا خبر ورته کوم عوامو ته اوس لګېږي چې دنیا کې 2 قسمه ځناور دي یو هغه ځناور دي چې غوښه خوري د هغې داړې داړه پېژنئ که او یو هغه ځناور دی چې ګیا خوري ګیا پېژنئ غوا ګیا خوري میخه ګیا خوري د غواو د میخې داړې نه وي داسې داړې د سپي داړې وي تاله الله دواړه درکړل برې ښه کله ناکله به غوښه خورې دي صاحب او کله ناکله به ساګ خورې ګورې یاد ساته د ساګو غاښونه یې هم دله درکړل د دې ځای نه شروع شوي دي او د غوښې غاښونه یې هم دله درکړي دي دا رد دی په هندوانو باندې ښه یاد ساتئ ګورې ښه هندوان وایي الله تعالی دا ځناور دا الله تعالی دا ځناور خوراک نه دي پیدا کړی موږ وایو چې الله ځناور خوراک نه دي پیدا کړی دا مالې دا مخکینې 2 داړې د څه لپاره راکړي دي دا پته لګي چې الله تعالی دا بعضې ځناور د انسان د خوراک لپاره پیدا کړي دي خو تا د الله یو ښکلي مزیدار وجود او باډي درکړی بیا په دې وجود او باډي کې دې صرف 3 کسان یاد ساتئ ښه تاسو له ورو را روان یې په طریقه تاسو د سپین ږیرو له را روان یې د انسان په دې وجود کې او په معاشره کې 3 قسمه څیزونه وي یو مزدور کار وي دا مزدوران دي د لاس او خپې دا څه شي مزدوران دي یو پکې خانجي وي خانجي نه مراد څه شی دی خېټ صنعتکار مالدار سړی دا راوړل مدویله او 15 پکې الله مليان پیدا کړی دي 15 مليان پیژنې خواص الخمسه او ګوره 15 مليان یې ور په سر کې پیدا کړی د دې نه پته ولګي چې مولا پر ټول سر د پاسه نه دی دا څه کو دا سترګې ستا په شا کې پیدا کړی وي چې څه به کوي که دا غوږونه د اوس په لاسو کې پیدا کړي بیا به څه کوي پته ولګېده چې هلکه څنګه د انسان په دې جسم کې دا 15 مليان په سر کې دي دغه شان به همیشه په معاشره کې علما اوچت راغلي وي یاد ساتي او بیا یو خبره درته کوم خفه کېږم چې زه په دې ګېډه کې خوراک ورچوم نو څو اودس به ماتوم او که نه به ماتوم تش اودس به ماتوم غټ اودس به ماتوم اوس که چېرته زه دې ګېډې کې څه ورچوم نه تش اودس ماتوم نه ډک اودس ماتوم نو زما د وجود بیا برقرار نه شي پاتې کېدی داسې به مالدار سړی چې کوم د پیسو مشین دی که نه هغه ګورې دا پیسې یوازې صرف په خپل بینک کې نه ږدي ګورې دا پیسې ګورې یوازې په بینک کې کېښودې خفه کېږې مه ګورې ښه که دا پیسې د بینک کې کېښودې نو څنګه چې په انساني جسم کې میتیانې بندې شي یا اودس یې بندې شي نو خلک یې لکه ډاکټر دی زغلی
دقه شانتي په انساني معاشره کې کو چاته بل پر سرمایه‌دار په سرمایه باندې قابض شو او هغه بیا تقسیمي نه له دقه شانتي نظام وجود چې خرابېږي دقه شانتي به معاشره خرابېږي. وایي په اسلام کې چې سرمایه‌داري نظام نشته لکه څنګه چې دا نقصان کوي چې خېټه یو پړسیږي دقه شان په معاشره کې دا هم نقصان کوي. او لاس په بلقین ورې مزدور به خپل کار کوي ورې خدا یا سره او مزدور به د مولیا په کار کې کار نه ساتي ورې د دې لاسو کار څو د دې وګ نه لمو د وګ کار د لاسو نه لمو کار سمېږي د سمېږي د هر چا خپل کار راغلی. نو خبره به هر حال تاسو ته دا کوله بل طرف ته روانېږم چې الله دوه شو پیدا کړی یو علم د ظاهر دی یو علم د باطن. علم د ظاهر دا د خارج د باطن ته راځي چې کله د کافیو وینو پیښ مخکې خو نه پیدا کړي کله چې د شرجامي وینو پیښ مخکې خو نه پیدا کړي کله چې د هدايه وینو پیښ مخکې خو نه پیدا کړي او دا هدايه او د کافیه چې کله کتل نو یا د توستان نو یا د مطالعه کول نه علم را روانو د خارج نسب را روانو د اولیو د عربي علوم داسې د وحي علوم چې تعلیمن کیږي هغه داسې لکه ابراهيم عليه السلام نور حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا سلوي خروجي مونږ کو نو الله تعالی دې په دې ځل کې د علم او د حکمت یو چینه کولو کې او چې چینه کولای کې پته ولګي چې دا علم د باطل اسلام د انسانانو د خیر لپاره استعماليږي نو دوه قسم علوم راغلي یو علم د ظاهر دی یو علم د باطن. خو یاد ساتئ تاسو ځان سره د دې دوه په خپل منځ کې یو ملازمه وي. ملازمه پیژنې زموږ اکابرین دیوبندیان یې سمو بلاګان خونیه کړه زموږ اکابرین دیوبند کې 15 اکابرین ځان سره یاد ساتئ. یو سید الطائفه حضرت امداد الله مهاجر مکی سے دې ته سید الطائفه وي لکه څنګه چې صوفیت بغداد دا شیخ جنید بغدادي ته سید الطائفه نو موږ د الله مهاجر مکی سے ته سید الطائفه او څه څنګه چې ولي وي په دې ولي ځان کوي د داسې سمندر عالمان مریدان شو چې د انسانانو عقل نه دي چې خلق الله څنګه علم ورکړي په دې لان وخت کې دوه عالمان ډېر زیات دي د کمال عالمان باندې یو حضرت جنبوجي رحم الله اور دویم نمبر حضرت نانوتوی رحم الله. اوس چې زه د تصویر دا ما خپل تحقیقات کی خو خیر دې ما پکې لږ منع کړه د ظاهر سم ما پکې نه منع کړه د جال لري کړه دا ما خپل تحقیقات کی زما تحقیق داري چې فقاهت کې د گنگوهی سے پایا په نانوتوی سے باندې چتا فقاهت کې خو په علم الکلام کې او په معقولات کې د حضرت نانوتوی سے پایا په گنگوهی سے باندې چتا او په علم الحديث کې د حضرت کشمیری سے پایا په دې دوه چتا او په علم التصوف کې د حضرت تانوی سے پایا په دې درې وانه چتا زما خبر وایي او حکم کې میکړي غلط ورګنی وره علم الحديث کې د حضرت کشمیری سے پایا او په نانوتوی سے باندې چتا او په گنگوهی سے باندې چتا او په تانوی سے باندې چتا خو علم الفقه کې د حضرت گنگوهی سے فقاهت دا د دې دوه نه زیات راغلي خو په علم التصوف کې اعلیوالی د حضرت تانوی سے راغلي خو په علم الکلام او عقیده او معقولات کې حضرت نانوتوی سے نانوتوی د سره یاد ساتي النانوتوی او النانوتوی دا شناشنا خبره کړه راکلو دا تقریر د په دوه قسمه یو ورکوټ خبره ویو ډیر خبره کې خلکو کې او یو ډیر خبره وی او یو دا چې یو سړی ورکوټي مضمون په ډېر الفاظ کې راځي سوالت یو دا چې ورته دا راخسته جمله یو خلک وی فهیم خلک وترات دي حضرت شاه صاحب فرمایل کشمیری سے وې د حضرت گنگوهی سے بعضی جملې داسې جملې دي کو زه او غواړم نو په جملو باندې شرح کول څه داسې جملې راغلي او دا سره یا ساته د حضرت گنگوهی سے مثال د سمندر وړي خبرې به کولې او د حضرت نانوتوی سے مثال د سمندر خو سم بیا خبره کوله وکړه ما په دې یو خبره وکړه تاسو باب حیات چې تکتل کلم نه کتل ابي حیات چې دا څنګه راستري تا راستري زما تاسو ته چلې دي چې وینونه په محاسبه چلې څه کوي او تاسو جاغي تختیدل دا او تاسو سید الله دې خسارې
نو زما چیلنج دی تاسو عام مليان ورشه او د اب حیات راواله د اردو اب حیات د فارسیم نو د عربیم نو د اردو اب حیات راواله او تاسو د سر نه تر د اخره پورې راشه که تاسو بغیر د دینه چې صرف الفاظ باندې پیږي په معانی باندې پیښ کړو راشه معلومه راشه کاش چې زمونږه د دیوبندي ملګرو دوستانو کې یو کس شرح د دې نو دا به چې شرح د اب حیات شنو دا به دا ډېر اعلی کار دی نه دی نه چاته پوسو دا حضرت نانوتي صاحب نو دا حضرت جبوتي صاحب نه چاته پوسو تاسو دا پته ده چې د حضرت امداد الله مکی صاحب علم څونه صرف کافي دی نه درې درجه پورې علم راغلی نو د حضرت جبوتي صاحب نو د حضرت نانوتي صاحب نه چاته پوسو کوي تاسو دا ټول غټ مليان دي په بری شریر په کوم کې تاسو نه غټ مليان نشته او تاسو ایله بیل تخیل کا تاسو ایله بیل د دې درې درجه د مولا تابعدار سره به اتم تیر کو حضرت لطفی سے بتوئی ہمارے پاس معلومات ہے مگر ان کے پاس علم ہے منظر معلومات پیسو غلا دا کپڑا دا سوڑی دا کبڑی دا او هغه سره سره لري معلومات نه دي موږ سره معلومات کې سره څه علم راغلی دا علم د ظاهر باندې چې عمل شي دا حاصلي دا علم د باطن څنګه بدلېږي په علم د ظاهر باندې یو نقطه اعلی چې په علم د ظاهر عمل شي نو دا بدلېږي په علم د باطن باندې کله نه کله بغیر د علم بدل شي ډېر رمیان خلک دي او ډېر لوی ولي الله عبدالعزیز طباع وترېږي نو دا فریاد سره دا به مرید احمد مبارک سلی جماسی او یو ناشنا کتاب لیکلی الابریز من کلام سید عبدالعزیز الابریز ناشنا کلام دا د معرفت او د خیر او د برکت او حال دا دی چې هغه د پښتو خبره کتاب او خلاص کړه نو راغلی نو کله نا کله علم د باطن الله تعالی بغیر د علم د ظاهر نمبر کې خو زموږ د دیوبندي اکابرینو طریقه ده چې موږ دا دواړه جمع کوو موږ علم د ظاهر هم جمع کوو علم د باطن هم جمع کوو موږ مدرسې هم بخور کوو خو موږ خلقان هم بخور کوو حضرت تھانوي رحمه الله فرمایل چې څوک فارغ شي نو د فراغت نه پس 40 دن اولیاء الله کی جوتی اتار دا د سلويخ ولې د بعض بزرګانو په خلقا کې نتیر کې د دې سپلېری چتګي نو چې خلقا کې وخت کو سپلېری چتګړي نو الله تعالی دا علم د ظاهر په علم د باطن باندې بدل نو تاسو په الحال دي طالبانو ته علم د باطن نه فائدہ د علم د ظاهر خلق دي لا پچونی دی واره دی ګوري تا دي ته قرآن خای دي ته مناظره خای دي ته نفس تلاوت خای تجوید کو ته خای بیچ الله تعالی عالم کې پر خپل علم باندې عمل کو دا عمل به خپل الله په دې ځل کې یو نور پیدا کړي دا سره یاسا یو رڼا پیدا شي الله تعالی یو رڼا پیدا کړي د انسان په دې کې یو رڼا پیدا شي او د زړه د رڼا نه تعبیر موږ په تقوا سره کوو او دا په نیکه سره زیاتی په بدې سره کوي امام شافعي رحمه الله استاد امام وکیل بن جراح دا امام ابو حنیفه شاګرد دی ولدا یاد سره امام شافعي رحمه الله په متعدد واسطو سره امام ابو حنیفه شاګرد د امام شافعي استاد امام محمد د امام محمد استاد امام ابو حنیفه نور دی د امام شافعي استاد وکیل بن جراح د وکیل بن جراح استاد امام ابو حنیفه رحمه الله امام ابو حنیفه له امام شافعي رحمه الله د استادانو د شاګردانو سره یاسته امام شافعي سره خپل استاد سره ملاو شو وکیل بن جراح ته استاد دی علم من حاصلېږي دماغ کې نه پاتې کیږي او کو حاصل شي او پاتې شي د عمل توفیق لا الله تعالی ګور دا زمانه طرف ځاتې دا هغه کې دی ویل ځکه چې علم سړي وي او عمل کوي کې نفاس فساد دی کړه علم لا يرفع راغلی امام شافعي صاحب رحمه الله تعالی فرمایي شکو امام وکیل بن جراح ته فرمایي چې ته په علم باندې عمل وکړه ته د علم تابعداري وکړه حسنات او نیکي حاصله کړه استاد علم الله تعالی په نور باندې بدل شي نو کله نا کله علم الله تعالی په نور باندې د دې لپاره فن د تصوف دی رسل دی او که خپکی ګرانه نه یو کله به سره ولګو زما د تصوف دیوبندي او پیران دیوبندي خو علاقه کې خو ډېر زیات پیران دي استاد د مرنا په سم چا د قرآن ور چې دې خو چې بورډ لګولي خامخا اطلاق چې دې خو چې بورډ لګولي خامخا اطلاق چې دې خو چې بورډ لګولي شنه ګنډې چې تکوي خامخا اطلاق پیری خو دیوبندي خپکه یما دیوبندي ته پیری خو دیوبندي
پیری موریدی خو په منهج او په طریقه د علماء دیوبند سره، په طریقه د حضرت مفتی محمد فرید صاحب سره، په طریقه د حضرت قطب الارشاد حضرت عبدالمالک صدیقی صاحب سره دا بهترینه د علم د ظاهر او د علم د باطن امتزاج دی. هم درس دی او هم کلي دی. یوازې دا نه چې صرف درس د وجې نه خو ګورې صرف د درس د وجې نه الله پېژندل ډېر ګران دي. ګورې دا الله سره یاد ساتئ. زموږ کاملین دیوبند کې ولي الله کاشف عبدالحق رودلوي ورته ویل کېږي. دا د تانوي صاحب دي، د پیرانو د پیرانو پیر دی عبدالحق رودلوي، نو ځان سره یاد ساتئ. عبدالحق رودلوي چې کله مور پلار کېناوه نو چې شوره واچوله په مدرسه کې شوره واچوله حاجي صاحب موږ چې کله په مدرسه کې شوره واچوي نو دا مولیان موږ ته یو کیسه کوي، خو دا تاسو ته نه کوي. ګورئ تاسو ته دې مولیانو دا کیسه څه پورې نه ده کړې. یو بادشاه د هغه نوم سیبوی و، دا یو بادشاه د هغه نوم نحو و. څوک؟ نحو. د هغه یو لور و مقتدا او یو یې زوی او د هغه نوم خبر راغی. دا دواړه سره ورک شو، چېرته ځنګل کې ورک شو. نو د دې بادشاه یو وزیر و سیبوی ورته ویل کېږي، هغه ورپسې لاړ وګرځېد او دا مبتدا د خبر سره یو ځای کړو، دا خبر یې د مبتدا سره یو ځای کړو. بادشاه ورته دعا وکړه، وایي زه چې کوم ځای کې هم د خبر او د مبتدا ذکر کېږي سیبوی ستا ذکر دې کېږي. دا کیسه اوسه پورې د دې مقام د مولیانو تاسو ته کړې ده د بادشاه او نه کړې تاسو نه کوئ دوی ته دا کیسې کړه دا ځان ته یاد ده. نو د مولیانو کار څه شی دی؟ ضربا یضربو ضربا فوضا. حضرت عبدالحق رودلوي صاحب چې کله کېناست اول نو مولوي صاحب ته وایي چې ضربا زید عمرا د اردو ډېره فصیحه جمله ده. یہ کیا ہے؟ زید نے عمر کو کیوں مارا؟ وہی زید دا عمر ولی وکړی دی. وہی نہیں بابا پڑھو یہ ایسی مثال ہے کہ زید نے عمر کو مارا ہے. میں وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا جس کی ابتدا کی ظلم اور جھوٹ پر ہو. زه هغه کتاب څنګه ابتدا په ظلم باندې چې زید بغیر د ظلم د عمر والدي او بیا د الله ته دروغ هم چې د اصل مثال راغلی دی وینا مې نه ده کړې. نو مولیانو تاسو خیر دی په دې مدرسو کې ضربه یضربو هم دي طالبانو ته وایي، خو د دې سره ذکر یذکرو باب هم ته یادوي که نه. صرف باب د ضربه خو نه وي که نه، همدغه کولی شي په مدارسو کې بیا ضربه د ضربه یضربو سره به ورته ذوالقرنین څه یاد دی؟ وایه ذکر یذکرو د الله ذکر د الله معرفت خوب تعلیم عقاید دا ټول چې راجمع کړې نو ستا سینه به الله په علم د ظاهر او علم د باطن روښانه کړي. نورې خبرې به مې ته کړې وي خو مسلسل تقریرونه مې یو خو مرۍ خرابه ده او یو د هغې سره بل پروګرام در روان یې. د الله په دواړه ځانه خوشحاله کړه او د تکلیف او مصیبت نه الله په امان کې وساته.